عزتمنو د جنید په باره کې ټول حقیقت بیان کولو چې اخر دغه قاتل د جنید ولی قتل کو. راځئ مینوال ټول حقیقت ز تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان وهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. جنید چې دی نو خپله د مندرین اوسیدونکی دی چې خپله زندګي به په حیات آباد کې کوله، چې یو ډاکټر پروفیسر دا پاتې شوی چې په خپله باندې به ډایرکټر په جاب باندې کار کولو. خپله ډاکټر هم او انجینیر هم چې انجینیر جنید اکبر د قاتل ټول حقیقت داسې بیان کو او ویلې چې یعنې دا ما ځکه قتل کو چې د ده دا کومه یوه جینۍ سره کویدن شوې وه، د دې نه مخکې دا زما خوښه وه، ما ته یې نه راکوله ځکه چې زه یو غریبې کورنۍ سره می تعلق لرو او د یوم د دوی ګاونډوم راوړه حق په زما کېدو. او عزتمنو چې جنید ورونه او مور او پلار هم همدا وینا کوي چې زمونږ چا سره دښمني نه وه، خو دې کس اخره کې زمونږ د زوی ولې قتل کو ده به موږ ته ویلی وي. خو مینوالو دا خبرې چې دي نو داسې مخې ته ځکه راځي چې هر کله چې داسې د رښتې یا د مینې محبت خبرې مخې ته راشي نو بیا پکې دغه شانتي قتلونه کېږي. الله تعالی دې اوس د جنید مور او پلار او ورونو ته دې د زړه صبر ورکړي او الله تعالی دې جنید ته غټ مقام ورکړي، شهید و. الله تعالی ورته د شهادت مرګ ورته نصیب کړلو. خو کورنۍ او ټول خلک ډېر سخت جوړغوني کړ او ویې جوړ ځکه چې ډېر قابل او اخلاقي و. دغه قاتل د پانسي کړل شي، دا د پرېږدي ښودلی شي. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.